رحمت دو عالم دی الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم د مبارک دربار ته یو بچی راو لس کاله عمر یې ده یا به 11 کاله عمر یې د لسو د 11 کالو عمر وال بچی ډېر وړي رسول الله مبارک ته راغو د دو جانو سردار دربار کې کېناستو صحابه کرام یې بچی خو وړو ماشوم خو خبرې ډېرې لولو خبرې وکړې عجبې خبرې وکړې رسول الله سره څه خبرې د دو جانو سردار ته ویل یا رسول الله که اجازه راکړې زه یو خبر در سره کوم څه خبره کې یا رسول الله خبره مې دا در سره کړه چې زه له تا سره محبت لرم څه شی لرم چې چا په زړه کې محبت شته او الحمدلله د ټولو شته هغه د غمره په زوره وایي محبت سره سبحان الله وایي یا رسول الله محبت در سره لرم د دو جانو سردار ورته وویل بچی دغه دې څه وویل یا رسول الله سیاسه مې وویل صحیح مې وویل حقیقت کې محبت در سره لرم رسول الله مبارک ورته ویل که محبت را سره لرې نو بیا زه حکم در کوم هغه کار به وکې یا رسول الله ته خو حکم را باندې وکړه دی چل وکړه توره در واخله که محبت را سره لرې او رښتینه یې په دې دعوه کې ورسه د خپل پلار سر قلم ماشوم بچی ورته ویلی سوای یا رسول الله پلار خو نسم قتل کولی لس کاله عمر مې د پلار سره مې کله جوړیږي او کې قتل کم زه به په کومه خوازم یو بل حکم راته وکړه نه توره یې ورواخیسته د کور په طرف یې منډې کړو چې کله یې منډې کړو صحابه کرام یې د دو جانو سردار وخندل تبسم یې وکړئ ته وویل صحابه کرامو د ما عاشق ته آواز وکړئ بیرته یې راوغواړئ بیرته یې د ما عاشق بیرته راوغواړئ نوم یې طلحه د دې بچي طلحه بن برا رضی الله تعالی عنه بیرته د ما عاشق راوغواړئ صحابه کرام یې آواز مرته وکړو چې طلحه ودرېږه رسول الله دې غواړي دی واړه واړه قدمونه اخلي کور په طرف روان ده یې نه رسول الله حکم راته کړی چې د پلار سر قلم کا چې د رسول الله حکم مې پر کړی نه زه واپس نه راځم دوی ورته وویل رسول الله دې غواړي که مې رسول الله غواړي بیا درله د تاسې په اواز نه راځم ځکه حکم رسول الله راته کړی را روان سو رسول الله ته ودرېدو طلحه چېرته روانې یا رسول الله حکم دې راته وکړو هغه حکم مې پر کاوه رسول الله مبارک ورته وویل نه زه خو دې لپاره نه یم راغلی چې مور او پلار در باندې قتل کم بلکې دې لپاره راغلی یم چې مور او پلار ته زه عزتونه ورکم مور او پلار ته عزت ورکم وقار ورکم عزت یې په دنیا وپېژنم یا رسول الله حکم دې تا ځکه روان سوم رسول الله مبارک ورته ویل تا له ما سره وکړه د محبت دعوه د څه شي دعوه اوس د تاسې امتحان د چې ویده یاستئ که ویښ یاستئ د څه شي دعوه نه تر اخره پورې اخر والخدای غلی ناست د څه شي دعوه لوی پیغام دی د څه شي دعوه د محبت دعوه دې وکړه چې تا د محبت دعوه وکړه نو ما وویل چې د طلحه محبت به زه وګورم که په حقیقت کې محبت را سره لروئ دی به ولاړ شي د پلار په طرف د قتلېدا اراده به وکړي او که محبت نه بیا به سوالونه را باندې کوي بچیه مخته مې یقین و چې ته د ما عاشق یې اوس مې نور یقین زیات شو چې ته د ما عاشق یې رسول الله په مینه کې به راغو محبت کې بنستو دیدار به وکړو بالاخره دا بچی دومره ناجوړه سو چې کور په کټ کې پروت ده نه خوراک کوي نه څښاک کوي اخر وخت یې د زړکدن مور او پلار ته یې بابا داسې چل وکړه رسول الله خو را باندې خبر کړ د دو جانو سردار خو خبر که چې طلحه ناجوړه سوی د تا یار ناجوړه سوی چې رسول الله دیدار ما ته راکړي چې د دې دیدار وکم دیدن یې وکم بیا کله دې دنیا ولاړم ارمان مې نسته حضرت طلحه بن برا چې دغه یې ورته وویل هلته د دو جانو سردار خبر سوی چې کله خبر سو رسول الله ورته را روان سو کور ته ور داخل سو چې کله د ده سترګې پې ولګېدلې دی په کټ کې ورته راکیني حرکت ورته راکوي خو طاقت نسته چې راکیني رسول الله په سر باندې خپل لاس مبارک ورکې شو ته ورته طلحه مه راپورته کېږه دی ورته یا رسول الله دا کېدی شي چې معشوق مې راغلی محبوب مې راغلی او زه غلام یې پروت یم زه عاشق یې پروت یم دا کېدی شي رسول الله مبارک ورته ویلی نه بچی مه پورته کېږه تا کې طاقت نسته بیمار یې ناجوړه یې مه پورته کېږه دعا یې ورته وکړه چې کله رسول الله مبارک روانو په 2 منټه کې حاضري مکمل کوم چې کله روانو د ده په پلار باندې لاس وړه د طلحه په پلار باندې اتې په پټې بغوښ کې 2 خبرې ورته وکړې رسول الله اجازه واخیسته دی ورته یې بابا چې کله رسول الله په تا باندې لاس وړه په غوښ کې څه خبرې درته وکړې اوس
دې خبرې ته به تاسې ډېر حیران سئ چې رسول الله څه ورته وویل ته ورته ویلی بچی رسول الله خو راته وویل چې د تا زوی طلحه او د ما عاشق طلحه د تا زوی دی د ما عاشق ده دا به درېیمه شپه وفات سي های 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 د ده د مرګ نیټه یې ور وښول دا به وفات سي او چې کله وفات سي ګوره ګوره جنازې ته به ما را خبرې زه رسول الله په خپله راځم یار ته زه په خپله جنازه ورکوم دا مې عاشق ده دا مې یار ده زه په خپله جنازه ورکوم دلته طلحه ورته وویلې زه په مرګ نه ډارېږم د ما لپاره د خوشحالي زیری ده چې د دو جانو سردار د ما د مرګ زیری راکوي رسول الله مبارک راته وویل بیا د خوشحالي زیری دغه ده چې رسول الله راته وویل چې جنازه زه په خپله ورکومه دوه زیری دي د ما لپاره غم نه ده خوشحالي ده خو لیکن ای پلاره په یوه خبره زه ډېر ډارېږم په کومه خبر د ما د جنازې خبر که رسول الله ته تا ورکړه چې په کومو لارو رسول الله را روان ده هغه لارې خو ټولې د کافرانو پکې اوسي دشمنان د اسلام پکې اوسي کیدای شي رسول الله ته تکلیف ورسوي که د دو جانو سردار ته تکلیف ورسوو ټول امت رسول الله به له ماجې خپی د ما د جنازې خبره رسول الله ته مه ورکوه مه یې خبره وه څوک به تکلیف ورسوي درېیمه شپه راله سترګې پټې کړې روی پرواز مور و له پلاره چې جدا شو دا بچی چې جنازې وخت یې راغی د طلحه پلارم په د زړه کې وډار سو کیدای شوی الله دې نه وکړي رسول الله ته څوک تکلیف ورسوي نو نه به خبروم رسول الله خبر نه کوي جنازه وسوه قبر تیار سو د دو جانو سردار بل ورځ بیا راغی های 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 کور څومره بختور ده دا بچی چې ورته راغو د طلحه پلار ته یې وویل زه دې نه کړم خبر جنازې ته ما خو درته ویلي چې جنازه به زه ورکوم یا رسول الله د ما بچی وډار سوی داسې خبره یې راته وکړه په هغه ډار کې زه هم وډار سولم په دې ډار کې یا رسول الله ما تا ته خبرتیا نه کړه ده رسول الله جواب کې څه ورته یی د یار جنازه خو مې نه کړه ور راسئ د ده قبر ته مې ورولئ زه خپل لاسونه پورته کړم رب ته سوال وکړم د ده لپاره راسئ د ده قبر ته مې ورولئ چې زه د ده قبر ته ودرېږم او رب ته سوال وکړم د خپل عاشق لپاره د دو جانو سردار را روان د مبارک قدمونه لګوي د دې شهزاده د دې بچي د طلحه بن برا قبر ته ودرېدوی داسې خپل لاسونه پورته کړو ما زاغل بصر ښایسته سترګو کې اوښکې را روانې دي رسول الله مبارک خپل عاشق لپاره څه یایي پروردګار عالمه دا بچی بنده د تا وی عاشق د ما وی زه رسول الله دا سوال د ده لپاره درته کومه پروردګار عالمه چې کله تا سره ملاقات وي داسې ملاقات ورسره وکړه چې طلحه تا ته په خندایي او ته طلحه ته خپل شان مطابق په خندا باندې دی تا ته خوشحاله یو دی تا ته ګوري او ته خپل شان لایق ده چې خوشحاله داسې ملاقات ورسره وکړه په دې چې خو ما ورته قسم هم اخیستی سو چې الله تعالی به ده سره دغسې ملاقات کړی لکه څرنګه چې رسول الله دعا ورته وکړله